رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. ننا چې کومه مسله باندې باس کوم هغه ډېره اهمه مسله ده او هغه د قربانۍ مسله ده چې دا هم په اسلام کې یو مشروع عمل دی او الله رب العزت فرمایلی دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د هغې حکم ورکړی دی. دا یو ضروري مسله ده چې هغې ته قرباني وایي. دا کومه مختصر غوندې صورت چې مې ستاسو مخکې تلاوت کړو نو په دې کې دا حکم الله ذکر کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو ماحول کې د دین کار شروع کړی او چې هر طرف ته د دین دشمنان، که یهودو هغه د دین دشمنانو، که فرنګیانو هغه د دین دشمنانو، که منافقانو هغه د لستوڼي مارانو. په داسې ماحول کې نبي علیه السلام کار کوو. د نبي علیه السلام یو بچی دی د 19 میاشتو یا د 18 میاشتو دی، ابراهیم صاحب د کپټي ماریې بچی دی، هغه وفات شو. او دا د جاهلیت او په جاهلي قومونو کې دا یو را روانه خبره ده چې د کوم سړي بچي نه کېږي او یا یې بچي کېږي او مري، نو دا هغه یو ډېر بدپالۍ باندې دا نیسي. چې کله د نبي علیه السلام دا بچی وفات شو نو مشرکانو ته او یهودیانو ته او منافقانو ته په لاس کې یو بله د پروپیګنډې یو ډېر لویه خبره په لاس کې راله او ځای په ځای به دا خبره کوله چې هغه یو زوی و هغه مړ شو، د ده نوم به د ده وفات نه وروستو د دې پیغمبر نوم به هېڅوک وانلي. او ده چې کوم میشن شروع کړی دی د دې هم د ده د وجوده پورې د دې ژوند دی چې دی مړ شو، دا به دې نوم هم څوک وانلي. دا میدان بلکل بیا خالی شو زموږ د کفر ته او بېدینۍ ته. الله رب العزت دا مختصر غوندې صورت نازل کړ او الله رب العزت پیغمبر اسلام ته ویلي چې دې مشرکانو، منافقانو، د یهودیانو، د فرنګیانو په دې پروپیګنډو پسې مه ځه. دوی چې دا کم الزامات لګوي دا دې الزاماتو ته او په دې کومه خواهشې کوي په دې ته بلکل توجه مه ورکوئ. د دې په ځای باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انا اعطیناک الکوثر، دا ته موږ خیر کثیر درکړی دی او د خیر کثیر ګڼې معناګانې. تا له موږ خیر کثیر درکړی دی. په جنت کې یو نهر دی، د هغې نوم کوثر دی. د هغه نهر یو برخه به په محشر کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت د اوبو د څښلو لپاره د هغې نه یو نهر به په محشر کې هغې ته هم کوثر ویلې کېږي. او د کوثر معنا عبدالله بن عباس وایي خیر کثیر دی. نو دا پیغمبر علیه السلام ته الله وایي چې تا بلکل دې خبرو له توجه مه ورکوه، تعالی خو موږ خیر کثیر درکړی دی او د خیر کثیر ګڼې معناګانې دي.
هغه معنا دا ده چې د علومو به تا سره څه کمی نه وي، د معارفو به تا سره څه کمی نه وي، د فتوحاتو به تا ته څه کمی نه وي، ستا د امت تعداد او شمیر به د تمامو پیغمبرانو د امتونو نه زیات وي. تا دا دین به زه داسې مشهور کوم په دې دنیا کې او داسې به درله دا دین خور کوم په دنیا کې او ستا د بچو هم څه کمی نه وي. پیغمبر خدا وایي حدیث کې راغلي چې کل تقی نقی فهو اهل، هر پاکیزه انسان د عقیدې او د عمل په لحاظ سره هر پاکیزه انسان دا زما بچی دی. پیغمبر خدا وایي او پیغمبر خدا د امت روحاني پلار دی او د پیغمبر بیبیانې د مسلمانانو میاندې دي، هغې ته امهات المؤمنین وایي. نو دا ته دا خبرې مه کوه، ستا نوم به په هر ځای کې خلک کوي، په هر محراب او په هر منبر باندې به ستا نوم اخیستی کېږي. هغه خلک چې په تا خواهیخۍ کوي د هغې به څوک نوم هم وانلي په نیکۍ باندې. ابو جهل به داسې ورک شي لکه چې نه و، ابن ابي معيط به داسې ورک شي، عقبه به داسې ورک شي چې نوم به هم څوک نه اخلي او ستا نوم به په نیکۍ باندې تر قیامته پورې خلک اخلي. تر دې په ځای باندې د الله تعالی بندګۍ ته توجه ورکړه، د الله بندګۍ طرف ته متوجه شه او د هغه الله بندګي هغه په دوو طورو باندې وکړه چې یو عبادات بدنیه د الله دپاره وکړه، فصلی لربک، مونځ کوه د پروردګار دپاره، او دلته لمانځه نه مراد د اختر مونځ دی، د اختر مونځ هم وکړه. او ونحر د الله دپاره قربانۍ وکړه، یعنې معنا عبادات مالیه هم کوه او د هغه عبادت مالیه یو شکل دا دی چې ته د الله دپاره قرباني وکړه او حلاله وکړه. اوس دا خبره چې دوی خواهیخۍ کوي ستا بچي نشته دی او یو بچی هغه مړ شه، نو یاد ساته ان شانعک هو الابتر، ستا بدخواه ستا دشمن اصل کې میرات هغه دی، اصل کې بې بچو هغه دی، ته نه یې، ستا هېڅ کمی نشته. نو دا ونحر لفظ په قرآن مجید کې دا امر دی او دې معنا دا ده چې تاسو به قرباني کوئ. نو قرباني یو امر مشروع دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس کوي یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا الله پیغمبره دا قربانۍ پکې څنګه دي؟ یعنې دا زمونږ د امت مسلمه خصوصیت دی چې موږ به قرباني کوو او که نه دا د مخکې امتونو کې هم دا د قربانۍ مسله وه. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار ابراهیم سنت دی. دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صفات کی پورا واقعہ ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی د ډېر بوډاوالي په وخت کې یو بچی ورکړ او د هغه نوم اسماعیل و. او هغه چې کله منډو تړلو ته ورسېده او د پلار سره د پلار لاس به پې کولاوېده او پلار سره به یې منډې تړلې وهلې، په داسې وخت کې ابراهیم علیه السلام خوب ویني، په حدیث کې راځي. او د پیغمبرانو خوب چې دی نو دا وحی وي، دا رښتیا وي. زمونږ او ستاسو د خوب هېڅ حیثیت نشته، خو د پیغمبرانو خوب دا بالکل رښتیا وي. اینی
خپل بچی دغه یو بچی د الله دپاره حلالوي. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچي سره خبره کوي چې زویا زه تا په خوب کې اینما چې حلالومه دې الله راته ویلي دي، ستاسو رای لږه ګورم تاسو څه وایئ. نو بچی هم داسې بچی نه و، هغه ورته وویلي چې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. پلاره چې کوم حکم درته کېږي هغه وچلوه، او که الله وغواړي زه به دې مرسته او مدد په دې کې وکړم، یعنې زه دې ته تیار یم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو. دې معنا دا نه وه چې که زوی نه تیارېږي نو دی به د الله په حکم عمل نه کوي، خو نه که زما دا بچی په رضا او رغبت باندې زما سره ملګرتیا وکړي نو ما ته به دا کار د بچي د حلالولو آسان شي. نو بیا کور کې دغه حضرت اسماعیل مور حاجري بیبي ته وویل چې دی تیار که دا هلکه او برابر یې که او سر سړوله وکړه، دا د الله تعالی دربار ته بوځمه. نو هغه یې برابر که او حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام روان که. شیطان حضرت حاجري بیبي ته راغی، ورته وایي مفسرین لیکلي دي چې دې سړي دا زوی چېرته روان کړی؟ هغه ویل د الله تعالی دربار ته یې بوځي نو. ویل دی خو حلالوي. وی ولې یې حلالوي؟ وی الله ورته ویلي نو چې الله ورته ویلي نه به حلالوي. بیا راغی حضرت ابراهیم علیه السلام تم شیطانی کوي، اسماعیل علیه السلام تم کوي. بهرحال شیطان په دې کې ناکام شو. هلته چې ورسېده نو حضرت اسماعیل علیه السلام پلار ته وایي چې یو څو وصیتونه درته کومه. یو دا چې کله ته ما حلالوي نو ما به بلکل الټه واچې چې زما په دې مخ باندې ستا نظر نه لګي، ځکه چې شفقت پدري او د پلار دونه شفقت په بچو باندې مه با چې ته زما دې مخ ته وګورې او ته د الله حکم نافظ نه کړی شي. نو ما بلکل نسکور به واچې او زما دا کمیس به زما مور ته ورسې، کېدی شي په دې باندې هغې ته څه تسلي میلاوېږي. بیا او دا حضرت ابراهیم علیه السلام چاړه رالي او په خپل هغه یو بچي باندې چې 12-14 کالو په عمر کې دی په هغه باندې چاړه رالګوي. خو هغې چړې ته هغه رب حکم کړی او کوم رب چې اور ته حکم کړی و چې نمرود کوم حکم اور تیار کړی و او د نمرود قوم تیار کړی و او حضرت ابراهیم یې پکې ورچاو. هغه اور ته چې کوم رب ویلي چې د ابراهیم یو ویښته به نه ضایع کړي، نو هغه رب چړې ته م ویلي چې ګورې د اسماعیل به یو ویښته نه ضایع. ابراهیم علیه السلام ډېر کوشش کوي چې اړه کار نه کوي. بس جبریل علیه السلام را روان دی او جنت نه یو ګډ راګیستی دی او هغه ګډ پر اطرح کې نیولی دی او دا هغه دی نه وایي چې الله اکبر الله اکبر. ورته ولګېده چې الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. وګورئ یو سپین ږیری سړی خپل یو اتلوته بچی یو تنها یو بچی دی او منډو تړلو ته ورسره رسېدلی دی. هغه اگر یې چاړه پرې رالګي الله اکبر الله اکبر. حضرت ابراهیم علیه السلام به راوکتل. ابراهیم علیه السلام وایي چې لا اله الا الله الله اکبر. نشته دی معبود، نشته دی لایق د عبادت او نشته دی لایق د مینې سوا د الله نه. بچی به کې چا راوستی. او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله خلاص شو نو هغه ویل الله اکبر ولله الحمد. خدای ډېر لوی دی او خدای له حمد و ثنا ده چې زه پرې ازمایش کې پاس شوم. نو دا ګډ
حلال کو د هغې په ځای باندې نو دا هم خلک یو تپوس کوي چې دا مولیان دی دغه ته وایي تاسو د خپل کلي د مولا نه تپوس وکئ چې دغه ګډ غوښه چا وخوړه ما ویل نبي علیه الصلاة وسلام په حجة الوداع کې 100 قربانۍ کړې وي 80 په خپل لاس حلالې کړې وي او باقي 40 حضرت علي رضی الله عنه ته چاړه ور وغورځوله 100 قربانۍ پیغمبر خدا کړې د هغې غوښه چا وخوړه د قربانۍ غوښه چې وکړه خو فقرا او مسکینان یې خوري او په خپل یې بخوره او په غنیانو باندې یې بخوره او په هر چا باندې یې خوړه دا هم څه مسله ده چې یاره د هغه ګډ غوښه به چا خوړلي هلته چې څوک موجود هلته خوړلې ده چا وخوړه د هغه ګډ ښکري چې وې که نه دا په بیت الله شریف باندې نصب وی نصب بیت الله شریف باندې د پاس را کړل که تاسو خیال کړی ته موږ خلکو هم پخوا د قربانۍ هغه ښکرې په کوټه باندې لګولې نو دا د هغه ګډ ښکرې په بیت الله شریف باندې لګېدلي وي خو په فتنې ابن زبیر کې چې حجاج بن یوسف عبدالملک ابن مروان ولیږه او کعبه یې ماته کړه او دننه پکې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه صحابي رسول شهید کړ نو هغه کعبه چې په ګټو باندې ویشتله منجنیقونو باندې نو پای کې هغه ښکرې ورکې شوي دي د دغه وخته پورې ښکرې وي بهرحال دا د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دی د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب دا خبره کړې وه چې که الله زما 10 بچي راکړه که نه 10 زامن نو یو بچی به زه قرباني کوم دا به زه قرباني نو 10 بچي په عبدالله باندې برابر شو چې د نبي علیه السلام پلار دی نو هغه بیا د علماو د هغې زمانې نه تپوس وکړه څه وکړم هغه ویل ته به 100 اوښانه لالی زوی به دې پاتې شي د دې وجې نه په حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا ابن الذبیحین زه د 2 قرباني شو بچی ما چې یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام او یو زما پلار عبدالله چې دا دواړه قربانۍ ته وړاندې شوي دي او په دې امتحان کې پاس شوي دی خلک نو دا قرباني ده قرباني د دې دلیل یو قرآن دی چې د الله دپاره قرباني وکړه پیغمبره او دا حکم امت ته دی او دویم د امت مسلمه اجماع ده په دې باندې چې قرباني یو مشروع عمل دی د الله او د رسول د حکم مطابق به کوي دا قرباني ده ائمه په دې کې مختلف دي چې آیا دا سنت مؤکد ده او که دا واجب ده نو امام مالک امام شافعي امام احمد ابن حنبل د امام ابو حنیفه 2 شاگردان قاضی ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه دا 5 امامان دي ته سنت مؤکد وایي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دي ته واجب وایي او د امام ابو حنیفه دلیل فصل لربک وانحر دا امر دی او امر د پاره وجود دی او بل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 10 کاله زندگی د مدینه 10 کاله نبی علیہ السلام د مدینه کې د هجرت زندگی تیر کړي او بیا وفات شوی دی دا 10 کاله نبی علیہ السلام مسلسل چې کوم دی قربانی کړي او دا د امام سے دلیل دی چې دا واجب ده دغه دلیل پیش کړي دا آیات دلیل پیش کړي بہرحال دا مسئلہ یا سنت مؤکد دا یا واجب دا خدا پچا باندې واجب دا
په چا سنت موقت ده نو دا هغه خلک چې احراري ازادي غلامان نه په غلامانو باندې قرباني نشته قرباني به آزاد خلک مقیم چې کم په کور کې اوسیږي هغه به قرباني کوي په مسافر باندې قرباني نشته مسافر باندې قرباني موږ چې حاجیان هلته قرباني کوو نو موږ باندې قرباني نشته موږ هسې کوو هسې که څوک کوي هر څوک دې وکړي خو خبره د فرض د واجبو ده نو قرباني دا یو عمل دی او نبی علیه الصلاة والسلام تاسو ته ویل چې 100 قرباني په حجة الوداع کې کړې وي او شپېتې پرې خپل لاس باندې حلالې کړې او د هغې هغه وخت چې کله دغه شو نبی علیه السلام ویل چې دا څونه قرباني ما کړي د ټول نه یو تیکه راوالی او دا ټول په یو کټوۍ کې باندې کوي او هغې په کټوۍ کې باندې کړي او د هغې نه نبی علیه السلام خورا راواخیسته یو څو پوټي راواخیسته ویې خواړه او خوروا یې ورپسې ګوټ کړله دا قرباني ده اوس قرباني ده کم کم څاروي باندې قرباني کېږي نو په اوښانو باندې قرباني کېږي په غواګانو په میخو باندې قرباني کېږي او په ګډو په بیزو باندې قرباني کېږي په چرګانو باندې ګورې قرباني نه کېږي خو موږ ورې دګي کې وزو به تعریف ووه واړه طالبانو موږ رسېدا اول کلونه نو هلته غریبي وه موږ به را سپلۍ پخوا ګنډلې نو د دغه پیپل جومات خوا ته په دې تنګي بازار کې دننه مدرسه وه او خوا ته به یو چمیار کې ناسته نو ډېر دا چمیاران دا پخواني چمیاران ډېر بد وو ډېرې خبرې بیا کولې نو موږ به سپلۍ ګنډلې موږ به پیسې اکثر وانخېستې نو ما ته به ویل چې مولوي صاحب ما یو چرګ زه ساتمه او دا ټول کال وساتم او بس بیا یې قرباني کوم او د خپلې خویندې او خپل وروڼه راټول کوم په هغې لکه ته د بنا بچی په چرګ باندې قرباني کې نو ګورې په چرګ قرباني نه کېږي یاد ساتئ په اوښانو کې چې 5 کالو ته اوښ ورسېده او 6م کال کې ورګډ شوی ته سني وایي په اوښانو کې دې باندې قرباني کېږي د دې نه په کم نه کېږي په غواګانو او په میخو کې سني چې دی په هغې قرباني کېږي 2 کلنې کټې 2 کلنې سخې 2 کلنې کټۍ 2 کلنې سخی او په غټو خو خود کېږي خو چې 2 کاله د کم کټي او د سخي او د کمې کټۍ او سخی 2 کاله تیر شو باز په دې قرباني کېږي غاښونه کړي دي او غاښونه نه دي کړي زموږ په عوامو کې دا خبره ده یاره ډېر ښایسته څاروی مې دی خو او ډېر د 2 کالو نه مې اورېدلی دی خو غاښونه یې نه دي کړي دا تا ته کوم ملا ویلي چې غاښونه وکړي نو ته بیا حلالې دا چا ویلي د غاښونو مسله پکې بلکل نشته د 2 کالو مسله ده چې غوا او میخه کې 2 کلنۍ شي باس په دې کې او په ګډه او په بیزه باندې چې 1 کال ته رسېدلي نو په هغې باندې کېږي 1 کال ته البته په ګډانو کې جزع ورته وایي چې د 6 میاشتې پې تېرې شوي خو چې ته د کال د ګډانو سره ودرې نو د هغې سره په ولاړه باندې او په وجود کې یو شان دی په هغې مدې کېږي بهرحال په ګډ او په چیلي کې یو کس پې کولی شي یو کس اصلي چې په ګډ کې 2-3 شریک شي په چیلي کې دې کې شرکت نشته او اوښه او میخه او غوا دې کې 2 کسان شریکېدی شي یو روایت کې په اوښ کې 10 راغلي دي چې 10 کسه به پکې شریکېږي 10 کسه خو هغه منسوخ دی وایي هغه حکم د 10 حکم نشته بس د 2 حکم دی اوس په 2 کسه باندې به حلالې خدا یاد ساتئ چې کم سړی شریکه قرباني کوي نو هغه به دا زما خبرې په خیال کې ساتي چې یو د غیر مسلم سره
د غیر مسلمان سره به شرکت نه کوو، د پیرنګي سره د یهودي سره به شریکه قرباني نه کوي. یوه ځکه چې قرباني تقرب الی الله دی او یهودي او پیرنګي د الله تعالی د تقرب اهل نه دی. دویم کم سړی چې د اسلام نه مرتد شو او اسلام یې پرېښوده نو د هغه سره به هم قرباني یو ځای نه کوي. او دریم کم سړی چې قرباني کوي بچو له غوښه کوي نو د قربانۍ والا سره به نه شریکېږي. هغې ته ونډۍ وایي که تاسو خیال کړی. پخوا به دا قصابان نه وو، موږ چې سیالکان و طالبان په دې غرونو کې به خلکو بس په هفته کې چېرته یو څاروی دوی به یې حلالول، د کلي یو سړی راټول به شو حلال به یې کړو او به ټولو خلکو به یې واخېسته. بس موږ طالبان وو، موږ ځان له غوښه واخېسته. دغې ته ونډۍ وایي. نو کوم سړی چې د ونډۍ په نیت باندې تاسو شریکېږي هغه به نه شریکوئ. ګورئ کنې قرباني به هم نه کېږي، قرباني به هم نه کېږي. د دې وجې نه بهتره قرباني دا چې سړی ځان له وکړي، ځان له قرباني وکړي. یو سړی بالکل حرام مال دی اړو د حلالو پکې څه شایبه نشته، د سره یې مه کوئ. اگر چې د هغه سره حلال مالي نو بیا کولی شي چې بس هغه وایي زه د حلال مال باندې کوم نه کولی شي. بهرحال دا قربانۍ مسلې دي، ښه په غور باندې واورئ. دا اووه کسان چې شریک شو نو په دې کې به داسې اووه کسان شریکېږي چې هغه هر یو ځان له مستقله برخه وي، د هغه مستقله برخه وي. بعضې خلک داسې چې پلار یې مړ شي او ګڼ روی نو هغې بیا یوه قرباني کوي او هغه د شپږو کسانو سره ملګري شي. دا کسان چې چا سره ملګري شي د هغې قرباني ونه شوه، ځکه چې قرباني د اوو نه زیات حصې نه شي سازولی. او چې تا سره داسې هلکان چې پلار یې مړ دی، دوه هلکان در سره یو ځای شو او تاسو شپږ کسان نور یې، نو دا تاسو دا قربانۍ د هغې دوه حصې شوې، نو ستاسو له ټولو به دوه حصې کېږي. نو دا د شپږو په ځای باندې د اوو حصو په ځای باندې 14 حصې سازې شوې او 14 حصې نشته. د دې وجې نه داسې کس به ځان سره نه ملګری کوئ چې هغې پلار یې مړ وي او ګڼ روڼه وي او هغه یوه قرباني کوي. البته که په هغې کې یو ورور ووایي چې زه په خپل نوم باندې قرباني کوم نو بیا کوم ورسره سره. دا د شریکې په قربانۍ کې دا مسله ده چې کله حلالوئ نو ټول به حاضرېږئ، څوک به یې لکۍ نیسئ، څوک به یې په دې وړي باندې لاس ږدئ، څوک به یې په دې خپه باندې لاس ږدئ، څوک به چاړه را لګوئ. عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام قرباني کوله په کور کې. ما ته ویل چې عایشې چاړه راواله، چاړه مې راواخیسته، بیا ما ته ویل چې دا چاړه په کاڼي باندې ووه تېرې کا، او بیا چاړه ما نه واخیسته او ګډ او چیلې یې م واخیسته اوچتې کا او ځان سره یې بار یې وویسته او قبلې طرف ته یې واچو مخ کا او په دې اړخ باندې ول خپه کېښوده او چاړې پرې راښکله او ویې ویل چې بسم الله الله اکبر او چاړې پرې راښکله. دقه طریقه د حلالۍ ده چې تاسو څاروی به وتړئ او یو کس ته به ووایې دا اووه کسان چې هلکه به ته زموږ د طرفه دغې ته به حلالې او تاسو ټول ورسره لاس کېدئ او به چاړه راکاږي به دا به ووایي چې بسم الله الله اکبر او چاړه پرې راکاږي. دا به کوشش کوي چې دا غوټه دلته ده چې دا بره لاړه شي او لاندې پاتې نه شي. دا ذبحه ده، غوا او میخه ګډ او بیزه به حلالوئ. او اوښ چې دی د هغې لپاره نحر دی، نحر دی ته وایي داسې رمبی غوندې تېره ساز کړی د دې ګوتو په شان دی او د اوښ دا خپه وتړي او اوښ ولاړي او دا وله سړی وله راشي او دا ځای وله په هغه تېره دغه باندې ووهي داسې چې وایي د ده دا رګونه ټول دلته راټول شوي دي، به دا رګونه کټ شي. چې کټ شي د
ولاړ دی دغسې دا وینه بهیږي بهیږي چې کله دا وینه ختمه شي بس راولوېږي قرآن کې الله وایي فاذا وجبت جنوبها کله چې دي اوښانو دا اړخونه په ځمکه راوغورځېږي نو په دې باندې بیا که چا سوال کوو او که نه یې کوو په هغې باندې ترې وخورئ بیا نو دا د قربانۍ طریقه ده چې کله تاسو دې نه سرمن وویستله نو دا به اووه کسان یې نو اووه ډېري به ساس کړه او بیا به هغه په پچه باندې اووه کسانو تقسیم کړي خو په دغه تقسیم باندې به کار نه کېږي دا به باقاعده په تله باندې تلی په تله باندې به باقاعده تلی اوس په تله کې چې کومه چا زیات راتله نو بل ته به تې لږه ورچوي په دې طریقه باندې به تاسو تقسیم د غوښې وکړئ اوس دا غوښه ابتدا د اسلام کې داسې وه چې پیغمبر خدا ویلي چې د 3 ورځو نه زیاته به څوک نه خوري بخاري حدیث دی یو ملګری تللی دی په سفر باندې ډېره موده تېره کړه راغی کور ته اختر شوی دی د اختر ورځې ډېرې تېرې شوي د غټ اختر قربانۍ غوښه ورته ښځې مخې ته کېښوده دا څه دي دا خو د قربانۍ غوښه ده هغه ویل دا دی چېرته خو مې نو پیغمبر خدا منع کړې وه چې 3 ورځو نه زیاته به د قربانۍ غوښه نه ساتئ ورګه زه تپوس کوم نو ابو قتاده رضی الله عنه د هغه ورور دی او د تره زوی دی ویل ورګه هغه نه تپوس کوم هغه کره ورغی چې دغسې ښځې مې د قربانۍ غوښه پخ کړې ده او مخکې ور پیغمبر خدا دا حکم کړی و دا بد نه وه هغه ویل ستا د تلو نه وروسته دا حکم بدل شوی دی اوس نبي علیه السلام اجازه کړی خو ابتدا وه او غریبي وه نو خلکو به غریبانان د دې مالدارو د قربانۍ په تمه ناست اوس الله پر اخره اوس دا تقریبا ټول خلک قربانۍ کوي اوس د چا حاجت نشته نو که یو سړی دی د هغه د ګڼ بچي دي او قرباني وکړله ګډې حلاله کړې ده یو اتیکه دې هم چاله ترې نه ورکوي په خپله دي مستحب عمل دا دی چې تا خپله حصه کور ته ویوړه نو مستحب دا دي چې 3 ځای کړه یو په خپله وخوري یو به خپلوان له ورکړي او یو فقراو له ورکړي او که دا 3 واړه حصې په خپله خوري نو هم خوړلی شي که ضرورت دی ورته هم خپله خوړلی شي دا د قربانۍ غوښه شو باقي پاتې شو پوټکی د قربانۍ نو قربانۍ پوټکی چې څو پورې پوټکی دی نو ته په خپل کار راوستی شي ځان له ترې برقه سادولی شي د کټ دپاره تې ځان له ډېر خلک په کټونو بڼي د کټ دپاره تې ځان له د تیلۍ ایستلی شي بیا سته تې غښتی شي ځان له یې ولګوي خو که دې پیسې کړي نو بیا 1 روپۍ ته نشي لګولی ټولې به بیا فقراو له ورکوي لیست کې دا ستاسو د سرمنې مسله شو عزتمندو دا قرباني دا یو ډېر زبردست عمل دی ډېر لوی عمل دی صحابو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې صاحب دا قرباني خو تاسو وویل چې د ابراهیم علیه السلام سنت دي او تاسو هم کوئ نو زمونږ په دې کې پیدا او ثواب څومره دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو پکې دومره ثواب دی چې په هر ویښته باندې به الله تاسو له یوه نیکي درکوي نو هلته په حدیث کې شعر لفظ راغلی دی شعر ویښته ته وایي د وچې غني نو دا عام طور سره چیلۍ پای کې حسابي دا د غواو د میخې په دی نو صحابه ورته تپوس وکړه چې وړۍ کې څنګه مسله ده لکه د ګډې دې ته وړۍ وایي د وړۍ کې څنګه مسله ده نبي علیه السلام ویل د وړۍ په هر تار باندې به دله هم یوه یوه نیکي درکړي او که د اوښانو هغې ته وبر وایي که د اوښانو وړی وی نو هغې کې په یو تار به دله یوه یوه نیکي درکړي نو دا ډېره لویه خبره ده او حدیث کې راځي چې په دې ورځ باندې الله ته چې
کوم عمل ډیر محبوب دی نو هغه د وینې تویول دي د قربانۍ. او بیا قرآن دا وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. الله رب العزت ته نه ستاسو دا وینې رسي او نه دا غوښې رسي. الله په غوښو څه کوي او په وینو څه کوي. ولکن یناله التقوی منکم، لیکن تاسو نه پرهیزګاري الله ته رسي چې تاسو پرهیزګار یئ او په نیکنیتۍ باندې قرباني وکړئ او په دې باندې ځان خوشحاله کړئ. دا په ځان باندې بوج کوئ مه. اوس دا قرباني چې واجبېږي نو په چا باندې واجبه؟ نو ما درته وویلې چې غني باندې واجبېږي، په مالدار سړي باندې واجبېږي. مالدار څومره؟ ګورئ د سرو نصاب دا مسلې زده کوي. داسې مفتیان پیدا شوي تاسو ته زه ورته اوس خبرې کوم، ورته نوې نوې خبرې کوي. خو که بیا دغه مفتیانو سویل بیا زما خواته بیا راولئ، زه ورته دا کتابونه خپل زاړه وښیم، دا چې دوی د نیکه نه هم زاړه دي ما څه پراته دي، اورې چې ورته وښیم. بیا دا په چا باندې کېږي چې اووه نیمې تولې سره زر دي. دا د سرو زرو نصاب دی چې دا اووه نیمې تولې چا سره زکات هم ترې ورکوي او قرباني به هم کوي. دوه نیمې 50 تولې سپین زر، دوه نیمې 50 تولې سپین زر چې د چا صحیح دا د سپینو نصاب دی، دی به ترې زکات هم ورکوي او دی به ترې قرباني هم کوي. البته فقهاو دا لیکلي دي چې د قربانۍ دپاره نصاب غیر نامیه هم کافي دی. لکه یو سړی دی د هغه شپږ کورونه دي، یو کور کې اوسېږي او دا 5 کورونه یې په کرایې باندې ورکړي دي، دی به قرباني کوي. په دې پوهېږو؟ دی به قرباني کوي. یو سړی دی د هغه شپږ 10 دوکانې دي، هغه په کرایې باندې ورکړي، دی به قرباني کوي. اوس دا خبره چې د یو سړي په کور کې په ارامۍ غواړي نو دی به هم قرباني کوي، ځکه چې خو کم از کم د 3 لکو روپو ده. پوه شوئ پرې باندې؟ نو زه یم خو دغه غوا بالاله کې جوړ بېغمه به شي. د 3 لکو روپو غوا خو ورسره دی، خو په جیب کې ورسره 100 روپۍ هم نشته او قرباني اوس په زرګونو روپو باندې کېږي. وی ته دغه دا سوکړکي له پاسه به ټیپر نه وي. دا اوس چا ته ویلې دی؟ ښه چا سره یو سونۍ یو توله نو دی به هم قرباني کوي. ولې دا د 2 لکو روپو نه ده؟ ولې ته په روپو باندې کوې که په سونه باندې کوې؟ او د سونې نصاب نیمې تولې دي. د دې وجې نه دا ځان باندې ګرانې مه راولئ چې راسه مې درته وویل دا ټیک دی، پر چا پکې شک نو زما خواله بیا راولئ، زه به ورته کتابونه ښیم انشاءالله العزیز. نو دې دا د مالدار سړي خبره ده. مالدار به یې کوي او په خپله دې خوري او په فقراو باندې. د قربانۍ که خان دې مېلمه شه نو هم بې خوړی شي، او که سرمایهدار در کره راغی نو په هغه باندې هم خوړی شي، او په فقراو په مسکینانو باندې هم خوړی شي، او په خپله باندې هم خوړی شي، او ځان له ذخیره کولی هم شي او اچولی هم شي، او ځان له په فرج کې ایښودی هم شي. دا د قربانۍ مسایل دي. دا ښه په سوچ او فکر باندې دا ځان سره والئ او چې قرباني کوئ نو په دغه طریقه باندې قرباني وکړئ. دا هم پکې خلک دا خبرې کوي چې دغه دی دا اوس کومه ده د ستنې نه چې کوم بچی وشي په دې قرباني کېږي او که نه کېږي. نو هسې زه تاسو ته یو خبره دا ولې د سنډا او د میخې چا نکاح تړلې، د غویي او د غوا چا نکاح تړلې چې د هغې بچی وشو نو هغه د قربانۍ قابل دی، او چې دا ستنې ونه ووهله نو دا قابل د قربان. دا د ناپوهۍ خبرې دي، دا د لاعلمۍ خبرې دي. څوک دا وایي په یوې خبرې نه کېږي،
او ځان ته ډېر اوږم شیندي او ځان ته وایي موږ په حدیثو عمل کوو هغې هلکه په میخه ولیکي د میخې ذکر پکې نه دی راغلی د خدای بنده ته لا دین هم نه خبر چې دا میخه او غوار یوه نوع یو شی دی غوا او میخه یو شی دی تمام احکام په فقه کې او زموږ په کتابونو کې تمام احکام شریف دي نو په غوا هم کېږي او په میخ هم کېږي په آرامۍ باندې هم کېږي او په دې دیسي باندې هم کېږي او په ټولو باندې کېږي دا هسې خبرې دي خو قرباني لویه خبره د نیت صفایي ده او په دې باندې په زړه کې مطمئن او خوشحاله وي نو هله به دا قرباني او که دا هسې د بګار په شکل باندې کې دا یو تاوان ګڼي نو بیا هسې تاوانونه مه په بېل ثواب نه کېږي او نه د قربانۍ هغه حق ستا بیا ادا کېږي نو قرباني یو ډېر ضروري عمل دی بهتر عمل دی الله پې انتهایي خوشحالېږي او الله په یو ویښته باندې یو نیکي دی بنده لپاره لیکي نو د خدای بندګانو چې تاسو میخ حلاله کوي غوا حلاله کوي په دې باندې به څو لکه ویښته او د هر ویښته په عوض کې تاسو ته یو دا اوس دا د قربانۍ دا ټولې مسلې اسانې دي خو د څرمنو سره چېرته کندې مندې به له دوسته سازوئ دا هم یو سازش دی په دنیا کې چې دا څرمنې به جهادي تنظیمونو له خلکو ورکولې دا به خلکو جوماتو دغه دا مدرسو له ورکولې دا منافقان د یهودو د امریکي جنټان چې دا په موږ او تاسو مسلط دي دا د هغې یهودو په سازش باندې باقاعده د یو سازش لاندې څرمنو دا څرمنې نه دي د دې څرمنو نه بادرنګ هم ګران دي او دا چا داسې بې قدره کړي دا څرمنې دا د یو پوره سازش لاندې او دا زما یو وخی دی په دې ځای کې عالم دی په دې ځای کې دی په دې مرغان کې او هغه راته وویلي چې هغې به خلکو څرمنې ورکوي چې ما هغه ټیکهدار ته وویلي ورپسې لاړم چې بھائی دا تاسو ولې نه هلئ چې موږ ته باقاعده ویلي شوي د حکومت د طرفه چې دا به نه هلئ د 200 روپو نه په زیاته به څرمن نه هلئ یعنې باقاعده د حکومت سړی ویل موږ ته راغلی دی او د حکومت سړي راته دا خبره کړې باقاعده به د ټیکهدارانو باندې د حکومت او دې حکومت ته ووایه چې تاسو مسلمان حکومت یې مولانا فضل الرحمن صاحب د دې حکومت سربراه دی د پی ډي ایم صدر دی او د پی ډي ایم حکومت دی موږ به سخت د مولانا دا توره وینو چې دی دا څرمنې د څرمنو قدرې ورکړي او دا کوم سازش چې د امریکې او د یهودو په لمسه باندې زموږ را سربراهان دلته کوي د دې څرمنو خلاف کوم سازش کوي دا سازش چې دوی ختم کړو موږ به دوی له انعام ورکړو او کنی بیا د پی ډي ایم نه د صدارت نه دې استعفا ورکړي د خدای نه دې ویریږي لکه چې دا مخکې چې کوم خلک وو دا د هغې نه بدترین خلک دی هغې چې څونه ګرانۍ راوستی و د هغې 10 چنده دوی نور راوستی دا اوس دا بله ورځ سینجي بنده کړه دا ولې بنده کړه ځکه دا په اکثر دغه والا هم سرمایهدار دي چې په 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ باندې سړی د تیلو دغه سازی که نه دا سرمایهدار دي نو سرمایهدارو د تحفظ دپاره 3 ورځې به دا تیل خرڅول پکار دي دا ګران دي ارزان تیل رالی د روس نه نو خو نرخ به بیا ارزاني او دا خو دوی له موږ ګران ورکړي دي نو دا سرمایهدار تباه کېږي او غر کېږي حالانکه چې دوی به ورک 80 روپۍ په یو ځل باندې ګران کړي دي 13 ګران کړي دي نو دا یې د دې دغه ته نه وویلي پمپونو والا ته چې 3 ورځې به تاسو په زوړ نرخ باندې خرڅول کوئ او بیا به چې کوم دی په نوي نرخ باندې خرڅول هسې تاسو یې ته سوچ وکړئ دا ملک د سرمایهدارو په نرغه کې دی سرمایهدارو قبضه کړی د اولې ورځې نه او دغه سرمایهدار دي دغه یو ګروپ زی او بل راځي یو زی او بل راځي
او موږ او تاسو دا غریبانان استعمالوي او موږ کله یو پسې چیغې وو زنده باد او موږ کله بل ته وایو زنده باد او یو ځل موږ ونه ویلې چې دا سرمایدار مرده باد. او راځئ یو خپل مسلمان ورور وګورو او اگر د ملک دعوا دې په لاس کې ورکو چې دا ملک د اسلام په رنګ کې رنګ شي، د قرآن په رنګ کې رنګ شي. دا زه چې کومې مسلې کومه پر سپینه ګیره ما ټوله سبقونه ویلي دي او تاسو سره لګیا یم. خو دا د حکومت کې د دې خبره نشته. ستاسو د ریډیو د قربانۍ خبره کوي، ستاسو د ټي وي د قربانۍ خبره کوي، دی کوي. که الله اسلامي حکومت راوسته او د اسلام وار راغی، موږ ته به په کور کې د قرآن او سنت مسلې کور ذکر کېږي. بیا ستاسو دلته راټولېدو ته مجال نشته. هر سړی به په خپل کور کې دین زده کوي. خو موږ مسلمانانو په 83 کاله کې دا توره مونه کړه چې یو ځل موږ دا ووایو چې هلکه دا ټول سیاسي لیډران دې په ګلۍ باندې ولګي، یا ټولو له طلاق ورکوي او راځئ چې یو ځای شو او دا الله دین په پاکستان کې راولو. او بیا چې څوک حکومت کوي دي، خو راځئ چې د شریعت نظام راولو او دا اسلام دا ګاډی چې د اسلام د پاټلۍ نه انګریزانو غورځولی دی، راځئ چې دا د اسلام پر پاټلۍ باندې بیا روان او دا حکومت چې بیا څوک کوي هغه دې کوي. خو دې ته خو بیا پته ده که نه چې دا بیا حکومت چېرته کولی شي. بیا خو دې شراب نشي څښلی، بیا خو دې ډمې نشي ګډولی، بیا خو دوی چې کوم دی دا خزانه داسې نشي لوټلی. دې څه خو به د یوې پیسې حساب کړي. نن مې بخاري ویله دی طالبانو ته، دوه ځای زه ویم، دواړه ځای کې مې وویله. یو په دې دویمه حصه کې دا مسله ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی. ډېر پړوني رالل، ډېر پړوني. خلیفه د مدینې زنانه راوغوښتې او ورته ویل لکه دا پړوني په تقسیم کړه. یو پړونی پاتې شو، چې یو پړونی پاتې شو ډېر جید او قیمتي پړونی. نو اکابرینو او مشرانو عمر صاحب ته وویلي چې ستا په نکاح کې د پیغمبر خدا کومه نوسۍ ده، ام کلثوم نوم دی، د فاطمه الزهرا او د علي صاحب لور ده، او دا حضرت عمر خلیفه ته په نکاح ورکړې وه. نو د هغه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کومه لور چې ده تا سره او ستا بیبي ده، دا څادر که هغې ته ورکړی شي نو دا به ډېره ښه خبره. نو حضرت عمر ورته وایي لا، ام کلثوم د دې لایقه نه ده. ام سلیت یوه زنانه ده انصاریه، او په پلانې غذا کې به موږ لا په خپلو اوبو باندې ډک ډک مشکونه د اوبو راوړل او په مجاهدینو باندې څښل. دا د ام سلیت دپاره پکار دی، زما د بیبي دپاره نه. او زمونږ د بدقسمتي دا ده چې د ترکو باچا راغی، په موږ چې زلزله راغلی وه او سیلاب راغلی په موږ باندې 4 سدۍ وړې وه. نو هغې چې راغله هغه زنانه چې دلته زمونږ د غریبانانو حالت ولیده، نو هغې د خپل غاړې نه هار راویست او هغې په اچانده کې واچوه او نور دنیا مال ځان سره وړی وه. لږه زمانه بعد هغه هار زمونږ د وزیر اعظم د ښځې په غاړه کې، لږه زمانه بعد زمونږ وزیر اعظم دی، د دې پیپل پارټۍ وزیر اعظم، هغه صاحب هغه هار راویستی او پرې ښځې ته ورکړ. موږ دې بدقسمتۍ سره لګوي چې د ترکو باچا ښځه د خپلې غاړې نه هار زمونږ د غریبانانو دپاره راوباسي او دلته زمونږ سرمایهدار او جاګیردار چې په موږ باندې مسلط دي، هغه شی رالي او خپلو ښځو ته یې په غاړه کې اچوي. خو بیا موږ او تاسو ټول هغه خلک ګران دي، موږ ټول په هغې باندې پیدا یو، موږ ټول د هغې نه ځان قرباني کوو، موږ ټول د هغې دپاره منډې وهو، موږ د الله دپاره د الله د دین دپاره منډه ونه واله. زه یم په کوم څنګه چې موږ دا قرباني کوو، دقسې موږ له دا قرباني پکار ده چې راځئ چې په دې ملک کې د الله نظام راولو، راځئ چې په دې ملک کې شریعت اسلامي راولو. څوک چې حکومت کوي هغه دې کوي، خو زمونږ او ستاسو یو اواز د زنانه او نارینه و چې دا نن موږ تقریبا 22-23 کروڑ خلک یو او ټول مسلمانان یو.
او په یو ژبه آواز وکړو چې بس شریعت نه علاوه بل څه نه منو موږ له شریعت راوړو والله چې بېګالې راولي دا خلک د دې حکومت دپاره دې له حکومت ورکوه دې خو دې نه یېرېږي چې بیا به ما له حکومت راکوم د حکومت ستا مبارک شو شریعت راوړه دا یو څو خبرې مې درته وکړې او انشاءالله العزیز کېدای شي راتلونکي درس دا بیا په حج په مسلو باندې درته یو څو خبرې وکړم د حج او فریضه او د حج چې څه شرایط دي او د حج څه طریقه ده انشاءالله دا به تا اجمالي طور دا تاسو ته وښیم که د چا قسمت خدای راایښ کړی او په دې حج کې قسمتي نو انشاءالله ښه طریقه باندې به زه ستاسو د هغې وضاحت وکړم څنګه چې ورباندې دا قربانۍ دا وضاحت مې درته وکړه دقسې به درته انشاءالله د هغې مې وکړو الله رب العزت دې زما او ستاسو ټول نه راضي شي دعا وکړئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے زمونږ پروردګاره دا ما چې کوم درس وکړو د قرآن او سنت او د مشرانو او د نیکانو صالحانو د صحابه کرامو د مجتهدینو کوم اقوال ما پیش کړه الله رب العزت مونږ ټول په دې باندې پوهه کړي کما حقه مونږ پوهه کړي او په دې باندې الله مونږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي یا الله رب العزت زمونږ د عمل د اسلام په رنګ کې رنګ کړي د شریعت په رنګ کې رنګ کړي یا الله د عمل کا د قرآنی نظام په رنګ کې رنګ کړي یا الله د قرآنی نظام په وجه د ملک مستحکم کړي دا ملک چې دا کفار مونږ له ورانوي الله د کفارو سازشونه ټول نیست و نابود کړي یا الله رب العزت مونږه چې دا کفار په خپلو سودي قرضونو باندې غلامان سازي یا الله دې سودي نظام نه د سودي قرضونو نه مونږ او زمونږ د مشران ټول خلاص کړي یا الله دا ملک په خپلو خپو باندې ودرې یا الله دا ملک په خپل کور کې خود کفیل کې یا الله مونږ د امریکې او د یهودو د غلامۍ نه خلاص کړي یا الله مونږ د کفارو د غلامۍ نه خلاص کړي یا الله مونږ له ازادي راکړي یا الله مونږ خپل تابع او د خپل پیغمبر او د خپل شریعت تابع کړي یا الله زمونږ آخري زندگی د قرآن او سنت په خدمت کې تېره کړي یا الله مونږ نه راضي شي یا الله زمونږ څونه مشران وفات شوي زنانه نارینه الله ټولو بخي څونه د مسلمانانو بیماران دي ټولو ته شفا کامله عاجله ورکړي څونه زمونږ را ملګري راځي الله ټولو له دوی په علم کې عمل کې بچو کې کاروبار کې خیر او برکات واچي زمونږ را درس الله خالص خپل رضا لپاره وګرځي یا الله د دې زمونږ د روح مسلمانانو ته ډېرې لوی دیني او دنیوي فایدې ورسې او الله زمونږ را درس تکه قایم او دایم وساتي او زمونږ د ملګرو له الله تعالی توفیق ورکړي چې څنګه په خپل د یو مسلمان په حیثیت حدیث کې راځي چې مسلمان دې ته وایي چې ځان لپاره کم شی خوښوي خپل ورور مسلمان لپاره خوښوي نو دوی لپاره چې دا درس وخت دی نو الله تعالی دوی له توفیق ورکړي چې دا د باقي مسلمانانو لپاره هم خوښ وګڼي او هغوی ته دعوت ورکړي او په راتلونکي درس کې ځان سره ملګري راولي یا الله زموږ ټولو نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار